الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين اما بعد. سوال دا دی چې یو کستا یوم النحر په ورځ باندې د قربانۍ دپاره څاروي میسر نشي، نو په دویمه ورځ یا دریمه یا څلورمه باندې دی قرباني کولی شي. نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم عمل چې دی د اختر په ورځ باندې، نو قرباني چې دا په اوله ورځ د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ثابته ده. نبی صلی الله علیه وسلم همیشه د پاره قربانی چې کړی دا د اختر په اوله ورځ باندې کړی ده یوم النحر، بلکې درې شپې ته قربانی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل لاس سره او 15 د علی رضی الله عنه په لاس سره قربانی کړي دي، نو دا په اوله ورځ باندې کړي دي. دینه معلومه شو چې قربانی په اوله ورځ باندې افضل ده. که چېرته قربانی په اوله ورځ باندې چاته میسر نی، نو په دویمه ورځ هم کولی شي. که دویمه ورځ میلاو نشي نو په دریمه ورځ هم کولی شي. که دریمه ورځ باندې میسر نشي نو څلورمه ورځ باندې هم کولی شي. بعضې ځایونو کې خاص کر کلو کې او دې کې دا یو مشهوره خبره ده چې قرباني څلورمه ورځ باندې دا جایز نه ده، بلکې دا خلاف شرع ګڼي او دا عقیده لري چې دا درسته نه ده، حالانکې جایز ده. لکه حدیث په دې باندې د جبیر ابن مطعم رضی الله تعالی عنه په روایت سره راغلی په مختلفو سندونو سره، او صحیح روایت دی چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي کل ایام التشریق ذبح، د ایام التشریق ټولې ورځې دا د ذبح دپاره دي، یعنې په ټولو ورځو د ایام التشریق کې ذبح کول، قرباني کول دا جایز دي. ایام التشریق دا څلور ورځې دي، یوم النحر، بیا ورپسې ورځ 11مه، 12مه، 14مه، څلور ورځې راځي. دارنګې دا روایت په ډېرو سندونو سره ثابت دی او د صحابه کرامو او د تابعینو په دې باندې اقوال شته دي. حسن بصري رحمه الله او عطا رحمه الله فرمایي یضحى الى آخر ایام التشریق، چې د ایام التشریق آخري ورځو پورې قرباني کولی شي، جایز ده. امام بهقي په سنن الکبرا کې دا 9 جلد کې راوړی دا روایت. حسن بصري رحمه الله فرمایي الاضحى 3 ایام بعد یوم النحر، د قرباني اختر چې دی د یوم النحر نه بعد هم 3 ورځو پورې راغلی دی. او عطاء ابن ابي رباح يصبح في ايام منى كلها وفي يوم النفر الاخر، د منى په ورځو کې ټولو کې قرباني کیدی شي، او په اخري ورځ باندې چې د تلو ورځ د واپسیت په دې ورځ باندې قرباني کیدی شي. دارنګې عمر بن عبدالعزیز رحمه الله فرمایي الاضحى يوم النحر و3 ایام بعده. دا ټول روایت محلات ابن حزم کې او سنن کبرا کې امام بهقي راوړي دي چې دا څلور ورځو پورې قرباني کول جایز دي. غوره او بهتره دا ده چې په اوله ورځ باندې سړی وکړي، که په اوله ورځ نه په دویمه هم کولی شي، که په دویمه میسر نشي په دریمه هم کولی شي، څلورمه ورځ پورې قرباني کولی شي.